قدرمند د رسول الله مبارک علیه السلام ترا ابو لهب د دې دوه زامنو یو عتیبه بن ابي لهب یو بل عتبه بن ابي لهب و دغه اول ته یې ام کلثوم ورکړې وه او د بل ته یې رقیه ورکړې وه چې کله دغه آیت نازل شو تبت یدا ابي لهب وتب د ابو لهب د دواړه لسالو چې دغه آیت کله نازل شو په دې دوی خپل پلور خپل زمانه ته وویل چې او زمانه د محمد لڼه ته تعلق ورکړه کانې توس د مو زمن نه یی چې عتیبه بن ابي لهب د غلوټ رسول الله مبارک علیه السلام ته وویل چې محمد د مو په نکاح شه ام کلثوم دو دا ام کلثوم ته متعلق ورک اې دې پوره چې زیتی ته نه د مو کور تر نو زیتی زده تو کور ته درسه نو زیتی ته په مو مخوینه نو په تو بنه مخوینه زه رسول الله مبارک علیه السلام ته یې لسرو چې نبی علیه السلام مبارک نه یې کپړه ځنه پرې کړه دا رسول الله مبارک علیه السلام ډېر بېتابه شو وی چې یا الله په دغه مزرای مسلط کا قدرمند روي یی چې دای راون و ملک شام ته د تجارت په نیت باندې په لار باندې راون چې کله زرقا مقام ته ورسید دا ته مطلب مزرای روغی مخصتان ملداس ګرځي چکر لګای په دا قافله باندې دا د ابو لهب زیای ورته وی چې دا د پمو پس ګرځي ځکه چې محمد متبدا وکړي دو قدرمند دی یی چې دا مزرای لوټ شویا دا مشرکین دا کافر ولا خلق ورچکشه دا د ابو جهل زیای کدا د ابو لهب زیای خپل مانس شي سملو اش په بیا مزرای روغی په د ټول خلق کې ورتر شو دای په مکنډی شونی و او دا رنګ مکنډی ورموت کې وینه ځنه وت سلام مړی قدرمند نبی علیه السلام ګستخی د خبيث کړی و د رسول الله مبارک علیه السلام د ګستخی د نبی علیه السلام د بدو برکت چې په سوینه خلق شه ورته رېږه د نن چې کوم خبيث پکې پروت دی هغه په کنډیشن اسه قدرمند الله پاک جل شانه دا د خپل رسول پاک علیه السلام د صحابه کرام د خپل علماء اسلام د علماء دیوبند صحیح دفاع توفیق ته الله رو نصیب کو الله جل شانه د خپل مشهورونه د ګستاخین وسوتی الله پاک جل شانه د صحابه کرام د دفاع په دفاع شټول ژوند مشتر نصیب کو وما علينا الا البلاغ